تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رسول الله صلى الله عليه وسلم دا احد دا جنگ واقعات و تذکره دا او دا دې دپاره دی چې د مکافرو تعداد ډیر زیات و د مسلمانانو تعداد کم و. الله پاک د احد په جنگ کې د دې خبرې خپل قوت او طاقت ښودلی دی چې دا په ډیروالي نه ده بلکې د الله په مدد باندې او د الله په قوت او طاقت باندې ده چې الله پاک لږو خلکو لره کمو تعداد والا مسلمانانو لره الله پاک غلبه ورکړله په ډیرو کافرو باندې سره د ډیرو جنگي اسبابو او د جنگي قوت او طاقت. مسلمانانو مومنانو د الله په ذات باندې باور او یقین ساتل پکار دي او د الله تعالی سره خپل تعلق مضبوطول پکار دي او د څومره د مؤمن د الله تعالی سره تعلق مضبوط وي دومره به د الله مدد او نصرت د هغه سره دا په زندګۍ کې به الله پاک دغه مشکلات ختموي به او حل کوي به. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله توره خپل راویستله ویې ویل چې څوک به د ماره د تورې حق ادا کړي نو زبیر فرمایي چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه اول د دې مطالبه وکړله نو نبی علیه الصلاة والسلام ما ته را نه کړله زما په زړه کې خفګان پیدا شولو او ابو دجانه ته یې ورکړله بیا ما به زړه کې بیا وویلو چې یاره دا الله رسول دله ولې ورکړله په دې کې د الله د رسول حکمت سره چې ما له مرا نکړله او علي له ور نکړله او عمر له ور نکړله او ابو دجانه ته ورکړله چې په دې کې برده د الله د رسول سره ازو او ولې هغه ته میلاو شولو د ما را خفګانو ما ذکر دې تلاش کولو وی دا چاته چې تور نبی علیہ السلام ورکړله هغه بس بیا زه ولګېدلم وی ابو دجانه د جنگ نښه به د هغه دا وه چې هغه به سره کپړه په سر باندې تړله وی سر رومیل په سر وتړلو او دا د مضبوط عزم او د ارادې نښه وه د انتهایی بهادر و شجاع او چې کله به په جنگ کې یو طرف ته شروع شو یا به خلق مړه کول یا به ځان مړه کول. چې ما کله وکتل ویل دی د احد په میدان کې د خپله توره په ډېر زور باندې چلی او ابو دجانه ته مخله یو کس داسې راغی چې هغه یو کس یې وکتلو داسې چې هغه د مسلمانانو شهیدانو مخونه هغه مسخ کوي چې کم خلک زخمیان شوي دي مسلمانانو نه هغه نه سرونه کټ کوي. ویل ابو دجانه په هغه باندې ور ټوپ کړل او ویل هغه په خپله توره باندې ووهلو او هغې مړ کړلو مردار یې کړلو او بیا نور تیز روانو وی کتل یو بل انسان دی چې پته نه لګي سړی دی که ښځه ده او هغه د مسلمانانو د شهیدانو دا مخونه ورانوي مسلې کوي. ویل دا ابو دجانه ورسېدلو اواز یې چې پې کولو او توره ورته پورته کړله ویل هغې چغه کړله ویل هغه زنانه وه او ویل چې دا هغه وکتل نو د خپله توره ونیوله اویل دو ویلو دا د نبی صلی الله علیه وسلم توره ده د دې احترام او عزت داره چې په دې ښځه نه دي وجل پکار او دا هنده وه د ابو سفیان ښځه وه. ویل ابو دجانه چې دا خپله توره ونیوله ویې ویل چې د نبی صلی الله علیه وسلم غیرت هم ډېر زیات دی نو د هغه په توره باندې داسې کار نه ده پکار چې هغه کمزوری کار وي ځکه نبی صلی الله علیه وسلم په جنګونو کې د دې خبرې تلقین کړی د مسلمانانو ته زنانه به نه وجنئ په جنګونو کې ماشومان به نه وجنئ په جنګونو کې
مسله به د چا نه کوئ، شکل بدلول، غوږونه کټ کول، پوزه کټ کول. د جنګ داسې نه ده چې هلکه ورځه پې یو سړی ووجنه او سرې خوښې هغه کوه، نه، د هر شي یو طریقه نبي صلی الله علیه وسلم مقرر کړې ده. څه کارونه په جنګ کې جایز ګرځولي دي او څه ناجایز کړي دي. د هر یو شي شریعت یو خاص ترتیب مقرر کړی دی. دغه ترتیب مطابق به چې دی صحابه کرام چلیدل به. نو ابو دجانه خپله توره رکاو کړله او په دې ښځې ګزار ونه کړلو. وی چې د نبي صلی الله علیه وسلم د تورې احترام دا چې په دې ښځه مړه نه شي. وی چې کله د هغه دا تیز جنګ ما وکتلو، ما هغې نه پس په ډکې ګیله مې ختمه شوله د نبي صلی الله علیه وسلم نه. وی ما ویل چې دل یې ورکړې ده، واقع دی ډېر لوی بهادر دی. او ګوره ده کې د الله د رسول د تورې دومره غټ احترام دی، ښځه پې نه وجني. په عربو کې هم دا خبره وه چې عربو په ښځو لاس نه پورته کول به، او دا به ډېر کمزوری سړی خلکو ګڼلو، چا په ښځه باندې لاس پورته کړلو، ویل دا ډېر کمزوری سړی دی. نو عربو به خپل توهین ګڼودلو، خپله بېعزتي به یې ګڼودله چې ښځه باندې لاس پورته کړم او ښځه مړه کړمه، یا ښځې سره زیاتې او ظلم وکړمه. زمونږ په پښتنو کې هم پخوا دغه شانتي وه. بهرحال اوس دا خبرې ورو ورو کمزورتیا طرف ته لاړلې. زموږ د پښتنو دا پښتو هم لږه نه چې ډېره خرابه شوله. نو د زنانو یو خپل تقدس و زموږ د پښتنو په معاشره کې هم، خو هغه ښځو ما هغه پښتنې ښځې هم پاتې نه شولې، پښتانه سړي هم نه دي پاتې شوي، ټول ګډوډ شولو، هر څه هم خراب شولو. زموږ دا ځینې خبرې بالکل د عین د اسلام مطابق وي، او اسلام زنانو ته حقوق ورکړي دي. اسلام ویلي دي زنانه مه وژنئ پکې، دا دومره غټ حقوق دي په جنګونو کې. زنانو ته مجاهدینو مسلمانانو څه نه دي ویلي. بیا په دې جنګ کې یو بله اهمه واقعه راغلې وه د وحشي، چې دا د ده نه په خپله بیا تپوس شوی. وحشي د حبشي غلام و او دی بیا وروسته مسلمان شوی دی. نو د نه په خپله بیا مسلمانانو تپوس هم کړی دی د حمزه رضی الله عنه د شهادت متعلق. او وحشي به ویل به خلکو ته بیا چې ما د کفر په حالت کې مې یو غټ مسلمان وجلی دی او د اسلام په حالت کې مې هم یو لوی کافر هم وجلی دی. وحشي داسې و چې دی په مکه معظمه کې د جبیر ابن مطعم د ده او دی وروسته بیا مسلمان شوی و، د ده غلام و. او حمزه رضی الله عنه د جبیر ابن مطعم مطیع ابن عادی دی غالبا د ده تری وجلی و حمزه رضی الله عنه په بدر کې. وحشي وی ما ته جبیر ابن مطعم ویلو زما تره حمزه وجلی دی، حمزه لګېدلی و زما تره یې وجلی دی. نو که ته احد جنګ ته لاړلی د احد په جنګ کې دی حمزه شهید کړم، حمزه دې مړ کړلو، نو زه به تا آزاد کړم، ځکه دی غلام. ویل هغه ماله دا لالچ راکړلو، غلامي ښه شی نه وي، په غلامۍ کې خلک تنګ وي. نو وحشي وایي زه په دې لالچ کې په احد په جنګ کې شامل شوم او بیا په جنګ کې ومه چې بیا مې حمزه رضی الله عنه کتلو به دا حمزه رضی الله عنه ته د اسد الله د الله زمری و. نبی صلی الله علیه وسلم به ته اسد الله ویلی و، ویل دا د خدای زمری دی، ډېر لوی بهادر او شجاع او نه ډر نه مجاهد او مسلمانو اولنۍ مسلمانانو کې شامل و. د نبی علیه السلام تره و، په نبی علیه السلام ډېر ننګ او غیرت کوونکی و، په دین باندې ډېر مین و او د الله پاک سره یو جخت تعلق و او ډېر لوی بهادر مجاهد و، ډېر بهادر مسلمان و حمزه رضی الله عنه. د نبی علیه السلام سره مینه وه او د نبی علیه السلام سره مینه وه، ډېر زیات جخت تعلق د نبی علیه السلام سره. حمزه رضی الله عنه د احد په جنګ کې بیا ډېر تیزۍ سره جنګ کولو. وحشي وی ما دې صحیح کارلو. سبع یو کافر و مشرک و، هغه حمزه ته چغه وواله او چیلنج یې کړلو. حمزه رضی الله عنه هغه ته را مخامخ شولو او حمزه باندې چې کله هغه ګزار سبع ګزار کولو نو د سره ډال به د اوسپنې مو او د لرګي به مو او د سرمنې نه به مو جوړو، په لاس کې به یې نیولی و، د تورې ګزار به خلکو روکا وهلو. د حمزه سره ډالو خو د سرمنې نه جوړو او چې کله پې سبع ګزار کولو حمزه رضی الله عنه هغه ډال ورته مخې ته کړلو
او داغه ډال داغه توري گزار په ډال ولګېدلو او هغه توره په ډال کې ونختله لکه سرمن وه او حمزه رضی الله عنه د هغې نه پس به هغه باندې ور ټوپ کړل او هغه سبا هلته مردار کړل مړی کړل وحشي وایي زه داسې لرې لرې به کېدلم ځکه د حمزه د رعب نه یېرېدلم دی هاشمي و قریشي و یو رعب و جسامت و او ایمانی قوت او طاقت ولم الله پاک ورکړی و د غټو خلکو ته به داسې خلک نشو راتلی په جنګ کې مخامخ نو د غټو خلکو او د معتبرو خلکو مرګ به خلکو په یو چل کې کولو مخامخ بغله څنګه چې عام جنګونه هلته مخامخ کېدل دغه شان مخامخ جنګ حمزه سره یا د بل با مسلمان سره بچا نشو کولی وحشي وایي زه د یو تږي لاندې به شومه کله کله به مې یو طرف ته پناه اخیستله چې زه مقطع لاس کمه او دا وحشي په خپله نیزه بازو نیزه به دا نیزه به د دواړو طرف ته چې وی دا به تیره و د وسپنې نه به جوړه و درنو غوندې شیز به و دا به ویشتلو وحشي په دې کې ډېر زیات ماهر و د ویل ما سره درنه غوندې نیزه وه او ما د نیزې ګزار په حمزه باندې کولو خو موقع نه برابرېدله ځکه مخامخ خو نه نشم راتللی ویل چې کله راته دی سماع د مرګ نه فارغ شو د بل طرف ته د تک کوشش کولو دې وخت کې ماته د یواره موقع میلاو شوله او ما په حمزه رضی الله عنه باندې ګزار وکړلو او زما ګزار بالکل سیده لاړلو او د حمزه رضی الله عنه په مثانه باندې ولګېدلو یعنې په خېټه باندې د هغه ګزار نیزې ولګېدلو او زما نیزه پورې راپورې ووتله د حمزه رضی الله عنه نه او داسې کلمې هم راووتلې او حمزه رضی الله عنه د بدن د وینه هم سټارټ شوله دا خېټه یې وشلېدله ځکه دا ډېر دروند شیز وي دا نیزه ډېره درنه وه او ویل دا وي زه ماهر وم او ما ډېر تیزۍ سره دا ګزار کړی و بیا حمزه رضی الله عنه راپرېوتلو بیا یې کوشش کولو چې په ما پسې راپاسي ویل نور بیا استطاعت نه و او دغه وخت کې بیا حمزه رضی الله عنه چې دی بیا شهید شولو وحشي بیا دې شروع کړو چې دی حمزه کله شهید کړلو ده وایي زما خو دغه لالچ چې ما ته جبیر ابن مطعم ویلو تا به زه ازادومه بیا ما نور جنګ نه کولو بس زه لاړم په خیمه کې کېناستلم ما ویل چې بس زما د ازادۍ خبره وه او حمزه مې شهید کړلو بیا لاړم بیا چې بیا کله دی مکې معظمې ته لاړلو وحشي نو بیا جبیر ابن مطعم چې دی هغه ویل چې ستا تره بدل مې واخیستلو نو هغه بیا زه آزاد کړم او وحشي بیا په خپله وایي چې زه په دې خپل کار باندې بیا وروسته دی پیمان او ډېر زیات دی بیا سره ملګرو سره نبی علیه اسلام ته پیغام را لېږلی و چې موږ مسلمانېدل غواړو اسلام حقانیت پې واضح و نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلو چې بالکل راتللی شئ مسلمانېدلی شئ د ما طرف نه څه رکاوټ نشته دی په دې کې او داسې ده چې که یو سړی مسلماني که د ما تری وجلی دی که د ما ورور یې وجلی دی که د ما پلار یې وجلی دی خو د اسلام مسله دا ده چې التایب من الذنب کمن لا ذنب له که څوک د ګناه نه توبه وباسي نو الله به یې معاف کوي نو زه څوک نشم رکا وهلی که تا نه غلطي شوې ده د ما تره دې شهید کړی دی نو هغه که ته په خپله ګناه پیمانې نو زه دې معاف کولی شم دې وحشي دې بیا دې ملګرو بیا هم په زړه کې ججک محسوسولو او بیا الله تعالی باقاعده آیاتونه راوړي قل یا عبادي الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم ورې حمزه شهید کړی دی او جنگونه د مسلمانانو خلاف کړي دي او دا خدای تر توبه طرف ته مسلمانۍ طرف ته راځي نو بیا ورته الله فرمایي ای زما بندګان هغه کسانو چې تاسو زیاتی کړی دی تاسو نه ظلمونه شوي دي او تاسو نن په هغې باندې خپیمانئ نو لا تقنطوا من رحمت الله الله فرمایي زما د رحمت نه مه ناامیده کېږي دوه ستاسو توبه قبلیږي ستاسو مسلمانه قبلیږي ان الله یغفر الذنوب جمیعا انسان توبه وباسي الله ټول ګناهونه معاف کوي الله بخونکی او مهربانه دی دا چې کله د الله پاک طرف نه د دې خبر اعلان وشولو بیا وحشي سره د ملګرو نه راغی او نبی علیه السلام هغه ته کلمه وویل او مسلمان شول نبی علیه السلام وحشي ته یو خبره بیا وکړله ویل چې زما هسې یو دغه به دی ستا مهرباني به دا وي او زما درخواست به دی زما مخ ته ډېر اوړه راوړه ما ځکه چې تا ګورم ما ته خپل تره یادېږي او د خپل تره مرګ راته یادېږي د حمزه رضی الله عنه سره
د نبی صلی الله علیه وسلم ډیر زیاته مینه وه. بیا وحشي وایي چې کله زه مسلمان شوم رضی الله عنه، دی به مسلمان شوی و، صحابي و، او ده بیا د نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې یو سړی و، هغه د نبوت اشارې به کولې چې پیغمبر ظاهرا وعده نه وه کړې، خو داسې د مسلمان نبوت خبرې ښکارېدلې. زه نبي کېدل غواړم، او هغه ویل چې دا خو دا پیغمبر وګوره د نبوت دعوه کړه، بس مزید یې د مدینې کې ریاست جوړ کړو، دومره خلک سره مسلمانان شولو، دا هغه سوچ دا و چې دا ما ته میلاو شي، او ځان له څه طریقه کار هم جوړ کړی به و. نو بیا داسې چل شوی چې نبي صلی الله علیه وسلم ته یو ځلې د مدینې انصار وویلو په مدینه کې دلته یو کوهی دی، د هغې اوبې ډېرې ترخې غوندې تروې دي، او نبی علیه السلام ته ویل چې دې سره څه کول پکار دي. نبی علیه السلام یې اوبه راوړئ، نبی علیه السلام له اوبه راوړلی شولې، اوبه دم کړلې، بیا پکې خپلې د لاړې مبارک واچولې، او بیا صحابو ته ویل دا اوس کوهي ته ور واچوئ. هغه کوهي ته هغه اوبه ور توی کړلې، هغه اوبه داسې خوږې شولې که د شهد غوندې. د مدینې د هغه کوهي اوبه بیا خلکو په ډېر شوق باندې څښلې. اوس هم شته دی، خو عربو پټ کړی دی، ځکه شرکیات ډېر زیات کېدل. کم خلک چې د نبی علیه السلام د روضې نه راوځي او بقي طرف ته دي، په دقه طرف کې دا کوهی د هغه عربو وینا ده چې دا کوهی دقلته چېرته دی چې اوس پټ شوی دی. هغه کوهي اوبه دومره خوږې وې لکه د شهدو. دا د نبي علیه السلام معجزه وه. وایي دا خبره بیا د مسلمه کذاب ته ده د نبوت دعوه کړې وه، ده ته رسېدلې وه. نو خپلو خلکو ورته وویلو چې لکه نبی علیه الصلاة والسلام ته خلکو وویلو چې زموږ کوهي اوبه ښه تروې دي او ترخې غوندې دي، نو هغه اوبه دم کړې، لاړې پکې تو کړلې، او هغه کوهی دغه شوی دی، خوږ شوی دی. نو زموږ د پلانکې علاقې دا کوهی دی، اوبه خرابې دي، نو ته هم داسې چل وکړه که نه. هغه ویل راوړئ اوبه. مسلمه کذاب ته چې خلکو به راوړئ، بس خپل منتر وویلو چې اوبه ورته ور واچولې، داسې خرابې شولې کله د خرو متیازي څښا بوی به دغه اوبو نه ختلو. ای مسلمه کذاب، خدای په دنیا کې به شرمونو و شرمو چې هلکه دا د نبوت په دعوه باندې نه کېږي به، سړی د نبوت دعوه کوي هغه پیغمبر کېږي به. خلکو بسې بیا خندل او ملنډې به بسې خلکو کولې چې هلکه تا خو ملا غشته کا ته خرابه کړله، هغه اوبه خو نور هم خرابې شولې. او بیا داسې چل وشو چې نبی علیه السلام کله د دنیا نه رحلت وکړلو، نو بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه پس مسلمه کذاب باقاعده د هغه خلکو په ډله کې شو چې کوم خلکو زکات نه انکار کړو، مرتدین رالل. ابوبکر صدیق د هغوی خلاف بیا جنګ کړی او وحشي په هغې کې بیا و، او په مسلمه کذاب د جوټ د درو د نبوت دعوې کړې وه، او ابوبکر صدیق د خلاف اعلان جنګ کړی و. وحشي وایي اقه نیزه مې راغستې وه چې په کومې نیزه مې حمزه شهید کړی و، او دا مې عزم و چې د دنیا یو لوی مسلمان مې شهید کړی دی، او ما ویل چې نه مره دنیا یو لوی کافر مړ کوم به، دا مې عزم و، دا کفاره به زه پوره کوم. او ویل دا مې مسلمانانو چې په مسلمه کذاب باندې هغه محاصره کړې وه، بیا زه د هغه قلا باندې ور وختلم او د یو دیوال سره ولاړو، او چې څنګه ګزار مې په حمزه کړی او دقه شان ګزار مې په هغه باندې وکړلو، په نیزه باندې مې ویشتلو. او مسلمه کذاب د دروغو د نبوت دعوه کوونکې بیا د وحشي د لاس نه مردار شولو. او دا به بیا هغه ویل چې ما په زندګۍ کې کومه لوی یعنې د باندې لوی خطا شوی وه، او زه پرې نن پښیمانه یم، د هغې په بدل کې ما یو لوی کافر مړ کړلو. بهرحال دا د نبي صلی الله علیه وسلم د جنګ احد د واقعاتو یو اهم واقعه ده. دې نه پس نبي صلی الله علیه وسلم سره یو بل واقعه دا راغلې وه. د نبی علیه السلام صحابه کرامو کې قرباني ډېره زیاته او مینه ډېره وه. حنظله رضی الله عنه مشهور صحابي دی، او د ده یو واده کړی زوی و عبدالله نومې و. خو نبی علیه السلام چې کله احد ته تللو د دویم واده کړی و. په دې عربو کې دا ودونه ډېر زیوا و، دوه ښځې او درې ښځې او څلور ښځې به عرب، اوس هم عربو کې دغه طریقه ده. د حنظله دویم واده کړی او دغه بیبي سره بس اولنې نزدېکت و د واده، اولنۍ شپو د دویم واده، او د جنابت په حالت کې دی چې ده ته د دې خبرې اطلاع راغله چې نبی علیه الصلاة والسلام باندې په مسلمانانو په احد کې سختي ده او ډېر مشکل سره مسلمانان و نبی علیه السلام ور مخامخ دی. حنظله رضی الله عنه د کټ نه راټوپ کړل وی، او بیا توره راواغستله
او د جنابت په حالت کې وو خو د جنابت طرف ته بیا سوچ نه کړی دی ویل چې د غسل نه د ټولو نه اهمه خبره د نبي صلی الله علیه وسلم خوا ته ځان رسول دي ګوره دې ته پوهه په دین کې وایي کله ناکله خلک یې وړوکې خبرې ته کښېني غټه خبره ترې پاتې شي په صحابو کې دا فقاهت و دا پوهه وه چې زما غسل اهم دی او که د نبی علیه السلام خوا ته رسېدل اهم دي دغه فقاهت او پوهه دا وه چې نه زما د غسل نه ټول نه اهمه خبره څه ده هغه د نبی علیه السلام خوا ته رسېدل دا زما لپاره ډېر ضروري دي زه ورسم هلته نو که زموږ خلک موږ خله یې رو که نه چې هلکه سړی جنابت کې وي نو زړی به په خپو په ځمکه نږدې به او چې کټ نه راوځېږي نو تیمم به وي او داسې به کوي دا خلکو ځانه جوړې کړي خبرې دي چې خپلې په ځمکه کېښودله نو ځمکه خیرې کوي اودس چل کوي پته نه لګي دا په کوم ځای کې دي نو زموږ خلک ځان هم زه وایم زه اکثر وایم ګوره شیخي کوئ زبرګي کوئ اوله به چلې زده کوئ ښه ځانه به شیخان او زبرګان نه جوړوئ ټکی سبق دی نه دی ځانه شیخ او زبرګ جوړ کړی او شل مسلې کې هله کوم ځای کې راغلي دي زموږ کله زه خفه شم چې هلکه زموږ په معاشره کې یو عام سړی ډاکټر ته کېناستلو چې هغه ویل که راځئ او هغه انډسکوپ یې راغستی په کلینیک کې ناست چې لکه ډاکټر یم که راغی دا ټول حکومت چې لکه شا به کوي جالي ډاکټر دی ونیسئ هسپتال ته دغه جیل ته یې واچوئ چا وکړه څوک نه شي کولی کم ډاکټر څوک داسې ونیسي جالي وي به ورنې پولیس نیسي که څوک داسې پولیس افسر د پولیسو غوندې جامې واچوي هلکه زه پولیس یم خلک یې چې دا جالي پولیس دی خلک یې نیسي که بل چا جالي مولیان د دنیا دی چا ورته غږ ونه کړل لکه هلکه د خدای بندګان جالي مولا راخ کړی خبره مې نه درځي ناظره قرآن شریف در ته فتح لکه چا په ځمکه کې راځي بیا غسل کوي غړغړې به غره به خېږي او پوزه به راکاږي چې پوزه ترخه که دا په کوم ځای کې راغلی دی نو ته پته نشته پوزه به ترخې او غړغړې به کوي غرار به خېږي لکه جنوب او پولیس سړی لام دي اسلام د پردې د حیا دین دی ځان پوهه کول پکار دی په اسلام باندې ما ورته احد ته نشو تللی موږ دومره ایماندار خلک چې په احد کې به جنګ وکړو د حنظله غوندې به لاړ شو داسې نوم نه شو مونږ ته خپل ایمانونه معلوم دي مونږ بعض خلک وایي بس کیسه کوم په دې منځ کې دا خبرې مه کوه که نه یار لکه ته به کې مونږ هم راکاږي به کې نو څه وکړو زه وایم چې تاسو ټول جنتیان مونږ الله پاک جنت ته وچ په وچ دې مونږ خدای بوځي او الله فرمایي وچ په وچ به دې جنت ته نه بوځم لکه لمدې ته به دې راکاږم چې پته دې ولګي داسې وچ په وچ به جنت ته ځي چې لمدې ته دې راکاږم چې بیا دې پته ولګي چې څومره په تا کې څومره ایمان دی او څومره د پکې اسلام دی بیا سړي په دې کې په دې لمده کې سړي په وچه کې شته پته لګي نو حنظله رضی الله عنه د غسل طرف ته توجه نه ده کړې دا څه ګناه نه وه چې غسل وروسته شي دا څه ګناه نه ده نه خو څه کفر دی د جنګ نه پاتې کېدل د هغه ته ګناه کار دې ته فقاهت فی الدین وایي پوهه په دین کې وایي حنظله رضی الله عنه د احد میدان او مدینه نږدې ځای و فاصله دومره نه وه حنظله رضی الله عنه ورسېدلو او چې ورسېدلو که نه په سایډ نه و ښه ډېر بهادر صحابي و او ځان د کافرو منځ ته جنګ منځ ته ورسو ابو سفیان چې پاتې کېدلو ډېره د فوج د 3000 خلکو منځ کې باغ کې به و به تر دې منځ کې ناستو غاړو ماړو ته نه و حنظله رضی الله عنه هغه ته ورسېدلو او توره پورته کړله ابو سفیان هغه ته شا وه او قریبه وه چې حنظله رضی الله عنه د ابو سفیان نه سر کټ کړی وی اگر چې ابو سفیان الله پاک ول بیا د ایمان توفیق ورکړي صحابو کې شامل شه ابو سفیان ګورئ موږ ابو سفیان سره رضی الله عنه نه وایو تاسو چرته څوک د ابو سفیان تذکرہ کوي کنه خلک نه وایي ولې د اتم کاله پورې د مسلمانانو خلاف استعمال شوی دی بداسه قدرتي خبره ده چې د ابو سفیان سره رضی الله عنه خلیل نه راځي دا هم بس یو خبره ای دا هم کوتاهی به کوي کنه صحابي دی بیر مسلمانانو په جنگونو کې ډېر خلوی قرباني ورکړي د ابو سفیان رضی الله عنه صحابي دی د ابو سفیان نوم بتاو چرته وانه ورچې چا د سفیان نوم خودی وي ډېر کم به وي داسې ځکه چې مسلمانانو دا خالد شته خالد ابن ولید رضی الله عنه په دې جنگ کې شامل دی بیا راغلی دی مسلمانانو په هر جنگ کې جنګېدلی دی بیا نو داسې دا وحشي سره خلک رضی الله عنه نه وایي ولې د ده د حمزه دا شهادت نو دا د مسلمانانو دپاره نه یو لوی زخم دی د مسلمانانو دپاره ځکه زموږ نبي په ډېر خفه شوی و وروسته یې په واقعاتو کې راشي د حمزه
په شهادت او دغه په جنازه باندې ان شاء الله به خبره کو. حنظله رضی الله عنه ورسېدلو ابو سفیان گزار کولو نو بس د دینه مخ کې شاته نو کافر راغی په حنظله باندې گزار وکړلو او حنظله د خطر د چلولو مخ کې ال شهادت ورته ورسېدلو. حنظله رضی الله عنه شو جنابت په حالت کې بیا شهید شولو. دا د نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه او د مرګرو ایمان افروز واقعات دی بدیک نورم دی. احد ډېر آشنا جنگ دی د مسلمانانو شوی دی او بدیک ډېر لولو ایمانونو والا خلق کارا شوی دی او ډېر لوی ایمان پکې خلقو ښکارا کړی دی. الله پاک پکې خپل قوت او طاقت هم بیا څرګند کړی دی. د الله پاک قوت او طاقت څومره لوی قوت او طاقت دی د الله پاک. بهرحال د دې جنګونو د سیرت د واقعاتو مطلب د خپل رب په قوتونو باندې د خپل رب په طاقت باندې یقین مضبوطول دي. زموږ د رب قوت او طاقت ډېر لوی دی. د کافر قوت او طاقت د الله په قوت کې هېڅ نه دی. مسلمانان د قوت او طاقت په لحاظ سره کمزور او الله پاک ولا احد کې بیا بری ورکړو. الله په موږ لرا په اسلام او په دین باندې الله پاک ایمان او یقین هم را نصیب کړي او الله پاک زموږ د زندګۍ نه هر قسم ګناهونه او خطاګانې ختم کړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا